من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين سورة قصص مکی سورت ونزول کی یوکم پنزوستم نمبر پس د سورت نمل او مخ کی د سورت اسرانا د مکی دور متوسط او درمیانه وخت صورت ته د دې صورت د مخ کی صورت سره ربط او تړون مخ کی صورت د صورت فرقان نه تر صورت نمل پورې مسله د برکت بیان کړه نو اوس د دې دینه تحزیز علی التبلیغ په واقعې د موسی سره ذکر کړي دویم مخکې په آخر د نمل کې الحمدلله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها بیان کو نزل تا بیان دا غباز آیاتونو کوي غباز آیاتونو داود صورت تسلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او مومنانو ته فتشجیع او بهادری په واقعې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې داوی مصائب او تکالیف فزان باندې قیاس کا حالو کا کحال موسی لکه موسی علیہ السلام ته چې څنګه تکالیف رسیدلی او داسې وتا تم رسیږي داوود توحید به بیان کی او رد شرک په علم په تصرف او په دعا خلاصه د سورت دوی سیره اولنی حصہ د 43 نمبر آیات پوری واقعہ د موسی ذکر کوي په دې طرز چې حالو کا کحال موسی بدءا و آخرا ستا حال او د موسی حال دا یو دی که ابتدا ته ګوري او که انتها ته آغا یو سو خبرې به ذکر کی یو سو خبرې چې پاغي کې د موسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام حال هغه موافقت خوري اولنې خبره پاغه خبرو کې په 5 نمبر آیات کې بیانې چې الله جل شانه با زورور کمزوري کی زورور چې هغه به کمزوري کی او دارنګي کمزوري به زورور کی تسلی د نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ته دویمه خبره په 9 نمبر آیات کې ذکر کړي چې موسی علیہ السلام هغه ته او داغه مور ته الله جل شانه ویلو چې تب موسی غپکېګم دا دریاب کې واچوا او دا بزو ان رادوه الیک وجائلوه من المرسلین نبی علیہ السلام ته موي چې تغه پکېګم د مکه مکرمه نه بد شړی او بیرته به واپس فاتحانه توګه باندې ترازی نو هجرت هم ته معلوم شو او بیرته فتح د مکه تم چیرته یو قسم هغه اشاره کوي پیشنګوئی جله د دوو خبرو ده
دریم موسی علیہ السلام ته وی چې تما د مرسل وجعله من المرسلین دا زمانه پیغمبرانو نو نو نبی علیہ السلام ته وی چې تم ګوره زما پیغمبري او تم رښتونه سلورم په ولسم نمبر آیات کی آغا بیان کی چې الله جل شانه په دبانې نعمت کړو احسان په کړو نو موسی علیہ السلام ویلو چې فلن اكن ظهريا للمجرمين زبچر ته د ظالم سړی مرسته نه کوم او د ظالم سړی مټ باندې جوړېګم نو تم پزان کې دا صفت پیدا کا د مظلومانو امداد کوا او د ظالم چیرته ملګری نشي پنځمه خبره په ودرشم نمبر آیات کې به وکی هغه کې بیان کړي د موسی علی السلام چې اخرنه انجام هغه د مؤمنانو دی اخرنه انجام هغه د مؤمنانو دی الدوی وقال موسی ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تموي چې د مؤمنانو انجام او غلبه بدایي دا پنځونه خبره به په اخرنی رکو کې تشریح کوو د دې جوابونه او تشریحات چې کیږي په اخرنی رکو کې په طریقې د لفظ نشر غیر مرتب باندې لفظ نشر غیر مرتب په طریقه باندې بالته کیږي او دویمه حصہ چره دویمه حصہ هغه د 44 نه تر اخره پورې ده اول پکې صداقت د قران نبی علی السلام ذکر کړي او داغه نه پس مقاصد اربعه عالیه ذکر کړي چې اصل کې دا څلور مسلې دي او د دې لپاره چې کوشش وکا او دا مخ کې بوزا مخ کې چې هغه دا بوزا طاسین میم الله پويږي پمانا د دې حروفو چې د الله ته څه مطلب دی حق دی او زمنګ په ایمان دی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د کتاب وضاحت کون کړي مبین ښکارا کون کړي وضاحت کون کړي د قران ته صحیح په توجه باندې کینا دا بستا د ژوندۍ حالات تا توخی په واقعیا د موسی کې د موسی په واقعیا کې سوچ کوا خپل ژوندۍ په قیاس کوا په موسی چې کوم سخت راغلوي زکه چې ستاسو ژوندۍ دوه ادوار دي یو ته مکی ویل کیږي او بل ته مدني ویل کیږي یو ته مکی جهاد وای او دویم ته مدني جهاد وای موسی واقعیات ګورا او خپل په چسپان کوا دلته وګوره د موسی علی السلام دا دور مکی دی په مکی دور کې وستا سره دا کارونه کیږي ستا ټول حالات هغه په دی واقعیا کړي خلق ورته سوچ وکا او فکر ورته وکا نتلو علیکا نتلو لولو منگا علیکا پتابانی من نبع موسی دا خبر د موسی نا و فرعون د فرعون بالحق کی پرشتیا سره دا وګړه صداقت د نبی علیہ السلام ته او صداقت د قران ته اشاره ده الله وی دا منګر علی غلو منګل ولو او پتا باندې ولو واقعیا د موسی او د فرعون خوګره رښتونی ده دا پرځی قصه نه ده چې سوچ د پرځی او قصه شروع کې او د کوشله شروع کې او تاته وای نه دا حقیقت ته دا حقیقت ته او دا رښتونی او پخه خبره ده بالحق پرشتیا باندې لقوم د فار دا قوم یؤمنون چې ایمان راوړي لقوم دا قوم د فار یؤمنون چې ایمان راوړي وای بدی کې تشجیع او تسلی ده نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ته مفسرین ذکر کړي ان فرعون او دا جره تا ته تمهید ذکر کړي روز ته تفصیل کړي اول تمهید ذکر کړي د موسی او د فرعون د واقعې د موسی او د فرعون د واقعې جره هغه ته لکشن هغه تمهید چې ذکر کړي اول نمبر وګوره عقیده د فرعون ان فرعون یقینا فرعون علی لوی کړي وا فرعون چې علی لوی کړي وا
زکه ځانته انا ویلو انا ربکم الاعلى زستا سرابیم اوچتا مفسر ذکر کوي اعلی اے بی ادعاء الالوهیت فداود الوهیت بانی چې ز رب او اعلی ما دای چې څو نظریه وا او دای عقیده جوړه کړي وا خود دې عقیده د پاره کار سګاو او د دې لپاره رویه او قانون سره جوړ کړو نو ورپسې اعلی فی الارض د سرکشی کړي وا لوی کړي وا پزماګه کې وجعل اهلها شیعا او ګرځول او اهل د زمکه ډلې ډلې اهل د دې د زمکه هغه شیعان ډلې ډلې هغه ډلې ډلې کړو دا د پیراونی سیاست خیال کوا دا د پیراونی سیاست نچوړ او خلاصه ده پیراونی سیاست څه ته وایي د پیراونی سیاست نچول درې ټکی دي او درې خبرې دي هغه ګوره او ځان پکې ګوره هغه ځان پوهه کا او بیا پکې سوچ کوا په خپل ژوندۍ کې چې آیا زمنګ پر ژوندۍ کې خو بنئ اولنې ټکه حذب دویم ثم حرب دریم ثم تسد بس دا د پیراونی سیاست چره نه چوړلې اولنې حزب خلق ډلې کا خلق پارټي کا خلق ګوندونه کا خلق جماعتونه کا او بیا ثم حرب بیا په یو بل علم کا بیا په یو بل ورتیز کا بیا په یو بل په جنگ کا ثم تسد بیا په حکومت کوا ثم تسد بے پہ حکومت کوا اردو علاوی لڑاو اور حکومت کرو بس خلق پا خپل مینس کی لڑاوا آغا پا خپل مینس کی پا جنگ بانے ور کوا او بس پیچھنے سے کوا حکومت کوا علماء کرام ذکر کی کہ کثرت تحزب دا د اسلام د بیخکندی دا پارسره لوی ذریعہ دا چې اسلام ختمول یو سړی غواړي او پاسانه ختمي بس مسلمانان دي سکی اگر ګوندونه کی اگر جماعتونه کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې پارټي نه وی دو جماعتونه وو یو تبع مهاجرین ویل او دویم تبع انصار ویل خدا ګوره د پارټو نوم نو دا د پارټو نوم نو بلکې دا د اعلا د کلمت الله لپاره د یو مشن نوم دوانو چې مقصد اعلا د کلمت الله وا خو یو ولا هجرت کو د دې لپاره چې اعلا د کلمت الله راشي او دویم ولا نصرت او امدادو کو د دې لپاره چې اعلا د کلمت الله راشي نور صرف نمونه مشن یو مقصد چې هغه یو صحابه کرام په کوی باندې لانجه راغلی دا خیال کوا په کوی باندې لانجه راغلی دا انصار وای دا زمنګ دی مهاجرین وای دا زمنګ دی بس مهاجرین چغکلا او مهاجرین راورسي انصار چغکلا اے انصار راورسي دا ټکه چې څنګه هوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې واوردا نبی علیہ السلام ول دعوها پریدي دا چغا دعوها فإنها كلمة منتنة پرید دی خبر لرا دا داسې بدبودار چغرا چې د دینه د ایری د دینه د فساد د دینه دورانی د دینه د ظلم د دینه چې د تفریقې چې بوی راځي فإنها كلمة منتنة دا ډیره بیکاره چغرا دا چغه تاسو مو وی چې من مهاجرین جدای او انصار جدای نه دا کېدل نشي دا خبره چې سره هغه غلطه ده نو دا غیره لپاره چې پیراون سو کو هغه خلک چې دسه کو ګوندونه کو پارټي کو لکه لن سبا بین الاقوام چې هغه پیراون دی امریکا چې هغه پیراون دی اسرائیل چې هغه پیراون دی هغه د پیراون په چالونو د پیراون په سیاست باندې بالکل په اکمل طریقه باندې هغه سوچ او فکر کوي او پاغي باندې روان دي بین الاقوام خلق لاول تقسیم کو خیال کوه اولی خلق څه کو مسلمانان
او دارنګي خلک تقسیم کو په سرحداتو باندې پلانکیزي پورستا سرحد دی بس د دقه پورستا کار دی اخواستا کار نشتا داغه زینه داغه چې پورې د پلانکی ملک د اردن دی داغه زینه د شام دی داغه زینه د سعودي عرب دی داغه زینه چې د اماراتو دی د دې حدود دی او د دې سرحدات دي د دې سرحد نه اقوا د کار نشتا کله دې نه اقوا مسلمان مری دي کنه کله دې نه اقوا په مسلمان ظلم کیږي دي کنه اول نمبر چې دی اغي ورله طریقه سره جوړ کړه د سرحداتو جوړ کړه سرحدات ورته چې څکلو هغه وټاکل حالانکه د مسلمانانو مشن څو ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے رہ کر تابع کی کاشغر دار مسلمانانو مشنو که په مشرق کې به مسلمان تکلیفي په مغرب کې او په تکلیفي او کدارنګ په شمال کې نو په جنوب کې به مسلمان تکلیفي او کدارنګ د مشرقي هندستاني علاقه کې به مسلمان تکلیفي نو د مکی والا باندې به تکلیفي او چې په مکی والا باندې نو په هندستاني باندې به تکلیفي دا قرآن کریم مشن دی هغه اول نمبر چې څه وکړو سرحدات جوړ کړو او پاګي کې چې د مسلمانانو د پاره د ملکونو سرحداتو چې څه وکړو انعقاد وکړو او داګه نه پس دویم نمبر مسلمانان چې څه کړو پارټیزم وغیرہ اوس پارټیزم پارټي کله ګوندونه کړو او هغه به څه کړو په یو بل باندې راول غول په یو بل باندې اگر لګیدلې دي ناغي ته یو بل چې څه کوي نیونه کوي چې یو کرسي ته وخیږي بل ډایرکټ چې د چپ خپل نیولې کوزيګا ولې د پستا کرسي تا خو غره موږ بر تاسو ته ویګو چې بل وخیږي هغه بل ورته نه پریدي بل ورته چې هغه نه پریدي دا د اغیارو دا چې د انګريزيانو دا چې د اسرائیلو دا د امریکای اصل مشن دی چې مسلمانان ګوندونه کول نو یو ته استعماري ویل کیږي او دویم ته استشراقي ویل کیږي استعماري حربه دا چې سیاسي پارټي سیاسي جماعتونه هغه په مسلمانانو کې سیوا کول بس چې بیا د خپل پارټي خدمت کوي اگر که باغی کې صحابه ګستاخی کیږي د خپل پارټي خدمت کول کپاغي کې د دین بخکندي کیږي خو چې د پارټي خدمت وشي او دویم نمبر چې استشراقي منسوبه راوړه مولانا چې څنګه پارټي کړو مولانا چې پارټي کړو داغي ځان له جماعتونو او داغي ځان له چې قومونه داغي نه جوړ کړو او داغي نه ځان له ډلې جوړ کړي اوس د مسلمان طاقت هغه په مسلمان باندې لګي که تیارې کیږي او زیر استعمال ولې کیږي نو د مسلمان خلاف مناظره ته تیار ولې کیږي که لانجه کیږي او بحث کیږي او تیر سوځول کیږي او جنگ جګړه جوړیږي هغه مسلمان خلاف چې کیږي مسلمان را لګي د مسلمان خلاف هغه ته تیر او هغه ته روډ بندي هغه ته چې کوي هغه کله په یو چوک کې لای کله په بل چوک کې کله په یو سټډیم کې کله په بل سټډیم کې د دې لپاره چې دا ترقی ونکړي دا ترقیونه کی د پیراونی چال اصل نچول د قدرې خبرې دي حذب اولنه حذب ثم حرب ثم تصد اول ګوندونه کا اول پارټي کا او بیا چې په یو بلخته کا او تو ورته کینه په بارا تماشا کوو حکومت کوا لړاو او حکومت کرو د پیراونی سیاست سره اصل نچول او خلاصه ده اوس خو نشته مړه اوس خو زنده‌باد مزيدي وجعل اهلها او وی ګرځاو اهل د رزمکه وجعل اهلا او وی ګرځاو اهل د رزمکه شیان ډلې د یو شیعه چې د شیعه هغه د مناظره و د سنی سره مناظره و سنی ته ویل ګوره ابراهیم علیه السلام زمون په مشن باندې وو کان په سورۃ الصافات کې راځي چې ابراهیم علیه السلام په واره کې راځي وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ داسې الفاظ راځي التا نو ویل ودی د سورۃ الصافات کې ویل دي چې ابراهیم علیه السلام څو شیعه وو هغه ورته جواب کول وستاسو دا مشن ډیر غلط دی او د دې ابتدا فرعون کړی دا بالکل ذکرې سورۃ قصص کې تانه دی ویل دي چې وجعل اهلها شیعا شیعاګان ابتدا خو د فرعون کړی دا خو هغه چې څه کړی دي اگر زولې دي اته په مزاح په طریقه باندې بچره مفتی مجتبی امیر سے په درس کې دا ویل یستضعف طائفتن چې کمزوري کوله به طائفتن ویډل منهم د دینا
منهم د دینا یذبحوا ابناءهم حلال ول به زامن د دی ويستحي او به حیا کول به نساءهم هغه زنانه د دی او خزه د دی هغه دوه معنی پنځپیر شیخ صاحب کوي یو معنی د یستحي دانا یذبحوا ابناءهم چې هغه خلور به ته وجل چې کوم به خبره کوله شو کوم به چې میشن چلول شو کوم به د خلافت اسلامی لپاره چغه والا چا به د ازادۍ چې چغه والا او د مسلمانانو د سربلندۍ لپاره چغه به والا پیرون مکه سره وجو کوم به چې د خزو په دغه پیدا واغله به ګوتم نو وړلی اب اگر که سره خو چې هغه وسو صرف د ډوړی سره د خېټې سره د شهوت سره د دنیا سره د بین بیلنس سره د اکاونټ سره به فکرو هغه ته قتلم نه ول ګرځه بکی دا ډېر غواګړي بيزي غویان میخه کټی چې خوراکه کې تیم پکې کوا نو دا غي ته نه کول دا به هغه کول چې کم بخلورو هغه به مشن چې ته کاو د فرعون خلاف راوچتاو د فرعون خلاف ويستين نساهم او بها کول به خزید دیو د بها کول مفسرین دو جوابونه کوي او دو تشریحان کوي یو ويستين نساهم معنی دارا چې بها کول مطلب دا ژوندې به پرې خودلې اوبه ژوندې پرې خودلې د خپل خدمت د پاره خپل خدمتونه به پکول یا دوی معنی دارا چې ويستين نساهم بها کول به هغه ته به نوی نوی چیرې د بازار ته درایستلو د پاره نوی نوی چیرې مراعات مخه تلاوړل کله به ورته یو انکم سپورټ راويستو هغه ذریعہ باندې به را بهر کړه چې پاګه به ونه شو بیا به ونه د ټیلرۍ چې څوک د ماشين چې تاسو ماشين میلاويږي 15000 روپۍ ورته میلاويږي او تر اځه په پلانکیزي کې سکول له پاګه کې داخله واله او چې پاګه به ونه شو بیا به ورلچره اضافي توګه باندې پیسې ورکولې چې اوس به بازار کې ځان له موبایل یالي په یو بازار کې په بل بازار کې ګرځي شاپینګونه پې کوي او پاګه کې بچره څه کول پیسې به ورته پیراون درشل نه په پری توګه باندې میلاوي دي جنکو ته سره په سړو ته نه دی له نو ورکول دا چې مکه ټول عمر خواري چې دې خځه تلاش نیولې چې خځه تلاش نیولې ټول عمر سړی ولا ټول ذلیل کړه هغه باندې د منګای او د اقتصادي حالاتو چې سختی راوستله هغه باندې اقتصادي حالات بند کړه خوراکي ورته بند کړي او خزر ولا مراعات ورکول شروع کړه د دې لپاره چې شي دا چې د خزو ته متازه شي ټول عمر د خزې د اډر دلان دي ګرځي ويستين نساهم او بها کول به خزې دي انه یقینا دا فرعون چې کانو من المفسدين د فساد کوونکو نه دا لوی فسادي وو او د دنیا کې چې څه کاو هغه فساد کاو